مونږ یو خپل وا افریدای وا سود به کولو خلق ورتل سود مکو دا خو ګناه ده ایمان به څنګه تیرې هغه ورته په افریدای جبا کیوي چې ایمان خره وره خو ارمان د دنیا گئے ایمان خره وره خو ارمان د دنیا گئے ایمان په انبارونو ده خبرې د دنیا کا او د پیسو کا ایمان خبرې نشته دا تاسو مونږ چې لګ لګ خيو امتحان نه دی راغی امتحان راغی او وخت کې ته بچ پاتې شو نو علی به ایمان تیر ورون سره وای چې زب خزو ته نه ګورم نو دا بے وقوف نه دی نه چې ته بنای کته شو ورته و نه ګوري کمال یو د سلو کالو بوډا وای چې زب زنا نه کوم دا بے وقوف نه دی نه چې ته 25-30 کالو ځوان الکه او ته زنا نه کې دا کمال دی په ګناه پیښ شي او ځان بچو ساتي دا کمال نو عرض بداو چې د خدای د کائنات کې سوچ فکر کوي والله کم نه باټینګونو ته خیال راشي نم ټیپرو ته خیال راشي ما یو ملمر غلو اوسم د په خبر دی ډېر لوی سورب دی څه جلسې پروګرام هم جوړولو نو هغه ورځ کې مونږه کور کې پېشتره ساګو جوارو روټای پخ کړي و نو مونږ خو پریدیو نو جوار روټای داسې پته بخي دومره کده تنوریم دومره نو ما ورته ویل چې ما انکو کې ورته وی چې مې روټي کھانا دیواد ګال کر نو ما ته وی چې اسی روټي کھانا مطلب دا و چې بجلیګر مولا دې څخه خوراکونه بیا مالاو بیٹک کې مې کینو لغه جوار روټایو زما عادت دا دی چې زه د لرګي په کاسه کې روټای خورم ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی چې هغه د لرګي جوړو نو د لرګي په کاسه کې مې ورته ساګ روي او هغه سکرکان مې روي نو غي ورته داسي ګوري نو وی چې ایکی وی مالې روټي نه وی چې روټي کې ګډي دې پي دا روټه دا کده ګاډي پای دي مالوا ورای زبد سړی زوی نیم کبه در سره لاړم چې څو پر دا خړلې نه دا پېشتره ساګ او دا د جوارو نوړای به کول او په دې کې بیان خطا او بوب ګډ به ورپس اخلاص مې کړارو مالاله بدر فرل تاسو خیال را تاسو څه خیال ما ورته خبره دادا زما ایمان داده چې زه د ګرانه خبره که چرته کوم دي خلکو د وجه وکړه زما په دې خبرو پروا نه راځي غوړی ګران شو ډېر شکر مې خو چینی ګران شو ټیک بیکاز اوړه ګران شو نهارت راو کم سيزونو چې ذمہواری د خدای د زما سکار دی چې زه پاغي باندې وخت ضایع کما او زه چغه هوا دا ذمہواری زما د خدای ده دا خدای خوراک لا پیدا کړی دا خوراک به ولا را او دا جبه خپل ذکر لا پر کړی دا ماته زبداغه ذکر په کو ما به دې له خوراک را دا جبه تازه ساتل دا زما کار نه دی دا که زما دا جبه د خدای وي او زما د خپل د خدای نو خدای به خپل ځله خوراک را رسي کنه برابر ز تاسو وایي نو کدا استغفر د دمان استغفر د سپووي چې شپاورز غافل کړي ٹھیک شو استغفر د شیطان وی چې 24 غنټې د دوه جنگولو نه بغیر بل کار نشته نو بیا شیطان نه غواړه سپونه غواړه زناورو نه غواړه او کستغفر د خدای وی نو خدای پويګو کاری پويګو دې تر رسول پويګو کنه راځه دې ته سوچو دې ته فکر زه درته قسمیه وایم چې زما په زندګۍ کې د خوراک ګران شو ارزان شو پلانې شو ډنګړې شو مهنګای دا لیډران چې وای په دې لګزان پوي کوي سرونم د چرګانو چټوان شه په دې ټکی ځان پوي کوي دا لیډران چې د مهنګای ټکی راوالي په خدای قسم زه خو ور سره جوخ پاتې شوم کنه زه خو ور سره جوخ پاتې شوم لیډران وای جارکه کم ټکی داسې استعمال کو چې دا قوم را سره مرګري کم ټکی یو غاټ لیډر پکې ویلي ویل آسان کار مهنګای ټکی اوچت ټول عوام بدر پسیش نور ویل بس جلسه جوړه شي صاحب ورو ګورئ چینی وګورئ پلانې وګورئ تاسو والله رښتیا وایي نو دته وایا چې تا خدای هلاک ک چې هلاک شنو د خپل کور خپل په غریبو تقسیم کا کنه نو بیا بل چانه مطالبه پیغمبري سنت باندې عمل وکا پیغمبري سنت دا خپل درکړه چې دی دا په بل تقسیم کا نو هغه نرستو بیا بل ګراماوا او بل ملک چې خپل عرب پتی او عوامو ته چیرو دا ګرانی وګوره دا ظلم وګوره دا بیروزګاری وګوره
دا پلانې وګوره نو هلته خو ته یې صاحب هغه دغه رور قپ مړی والا نو بېروزګاره مې او مهنګایي ده نو اټومیټیکلی د هغه ملګری شي روزګار دا د چا په لاس کې دی د چا رزق د سورلسمې صفات وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقه دابا هر ذی روح ته چې روح پکې دی ته دابا الله و یو روح والا پزمکن الا علی الله رزق مگر په الله دا غیر رزق لازم علا کلمه د لزوم د پاره اوس په خدای خو لازم کړي غیر د خدای نه بل چا نه دی نو الله تفضلا په خپل ځان د مخلوق رزق په خپل په ځان لازم خدای وای په ما دی لازم وای چې هر روح والا ته بزر وټایره تاسو کورونو کې کټونه شته شیخه کټ درکرشته کنه چې نه غراب سره نه وته کټونو دکان دی هغه پورا شی په دې کټونو کې که خیالو کوي کټمل کی کوټک ورته وي کټمل ورته دا په وړي کې روزي نو چرته په بنی آدم چک مکو لګي چې وینې مينوس کی په دې جمی کې چې دا کټمل نه نوزي دې جمی کې دې کټمل ته د کټونو په دې بون کې او بوسو کرسي او روټای سو ورته دا میګي وګوره دا کیرړي وګوره دا سمرا حیوانات چې دي چې په جمی کې دې سړو ته نه نوزي په دې سړو کې دنه او بوسو ورسي او په دې سړو کې دنه خوراک پرون ما یو ځای کې خبرې کولې ما وی چې دا دین صرف په دې مدرسو جمعتونو کې ملمه ده بار دین نشته وی یاره بارم دین شته ما وی چې بار څنګه شته وی چې دا خالی ایمانم کافی دی او وین زنا وین سرق مته وی مال خبر اوره حضرت رحیم او کریم خدای دې کې شک نشته لیکن دغه خدای فرمان دی چې یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان ما غرک سشی په غرور کې واچولې چې الله کریم دی زما د قهر او د غضب نامې دي نه دی اورېدل دسه بده راولي سم چې په سکند کې بده املا ماته کا خدا حیران کون خبرې نه دي سړی کور کې ناشتي او خبر ورته راشي چې زوی درته چاوي راضی کنه راځي خبر ورته راشي چې زوی د اکسیډنټ کو لارای لاندې راو دا حیران کون خبرې نه دي واده پکې دوپړه غږیږي خزي غړیږي نر غړیږي الکان غړیږي دزي پکې کیږي تخ هاي 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 الا پاوای ګولای سره ولګي پکې یو غزي خوشحالي په غم بدل شي کنه خبره دادا چې دا ټولې د حیرانتیا خبرې لیکن مونږ کې عقل نه راکې سړی توپ نه راکې سوچ نه راکې هوش جوش راکې ډېر دی په جوش رانه غلطي وشي چې هوش راځي بیا کور ورانی په یو جوش باندې څنګه ماته وي چې غول مخوره دا سړی ولي هلکه ولې وشته بیړه ماته وي چې غول مخوره تاسو په ایمان وای د ټولو پښتنو جګړې په دې دي کنه ها ماته وي چې غول مخوره نو چې ویلې چې غول مخوره بیا به نه نشته و د سپي بچیا و په ډکه اجرا کې ماته وي چې غول مخوره نو خیر وي چې غول مخوره کنه او کوي ویلې چې غول مخوره خیر ده بیا والله کويشته داغه د خنزیر اولاد تاسو پوه شئ په خبره نو عزیزانو عرض مې داو چې یو طرف ته خوشحالي او بل طرف ته هاي هاي هغه خزي چې پودر او سرخی کوي هغه بیا په وینو راتوي دا ټول دا غزاد د حیران کون خبرې دي واخر دعوانا عزیزانو مغه باس ته چې الله پاک په دې کائنات کې هر یو کار ته سوچ کوي نو عقل ورته حیران شي هغه کارونه یا تیر شوي دي یا ستاسو په مخ کې دي او یا را روان بیا په دې ټول کائنات کې الله چې کومه ماده او کوم قوت هغه د انسان په دماغ کې دغه ماده او په خپل مخلوقاتو کې د بل چا په دماغ کې واحد مخلوق چې دی هغه انسان دی چې الله پاک داسې عقل او داسې فهم ورکړی دی چې هغه ایجادات د لاسه کیږي چې هغه ته عقل حیران او تاسو وګورئ
دا ستاسو په سر باندې دا د بجلی پکې وګو دا څه د عقل خبره ده؟ بیا دې ته دا قوت د کوم ځای نه راځي چې دا پکې تاوي په دومره سپیډ کې چې تا نه ټوله ګرمي بوز دا د انسان ایجاد دی. بیا دا د بجلی ډیمونه وګورئ او په کوم رنگ باندې بیا دا بجلی چې جوړیږي هغه جنریټر وګورئ دا څه د عقل خبره ده؟ په توربیلا جنریټر کې بجلی جوړیږي یا په ورسک کې جوړیږي او کراچۍ ته او لاهور ته او کوټې ته او ملتان ته او تارونه تللی دي او په تارونو کې هغه دا څه د عقل خبره ده؟ بله ورځ یو سړي ما ته وایي چې دا دوزخ کوم ځای کې دی؟ ما دوزخ ځمکې لاندې دی. ویل مونږ خو دا کوي موي کنو پکې چرته اور مور راونه وته عجیبه خلق دی. ما ورته وی چې اور پکې راوته دی خو تا پورې سر د خر تړلې دی نو هغه اور ته ویني نه. دا سوی ګیس وګوره دا کوم ځای نه راوځي؟ په کوټه کې کووي دي او په کووي کې یو هوا دا هغه هوا ته وګوره دا سوی ګیس دې ته عقل نه حیران دا څه د عقل شی دی دا سوی ګیس او راوځي بیا د کوم ځای نه د ځمکې نه. ولو اوس مې یقین راغی چې دا دوزخ لاندې شته. ما دغه اثرات دي او درته وښوده. الله دې امان راکړي د دوزخ نه عزیزانو. د جهنم هر ادا به داسې وي چې د انسان د ملا اډوکي به دردایي هر ادا به داسې. نو عزیزانو عرض مې داو چې اوس دغه ایجادات د انسان د دماغ وګورئ دا څه د عقل شی نه دی او دا قوت ستا په سر کې چا ایښی دی چې تا داسې ایجاد وکړو؟ دا وایي جازونه وګورئ. زه قطر ته تلمه نو په جمبو جټ کې ناست 4,500 کسان پکې مونږ ناست هسې څه د نه منلو شی و. بیا عزیزانو عرض مې داو چې دې ټولو څیزونو ته تاسو سوچ وکړئ. بیا یو راکټ د انسان ایجاد کړی دی چې هغه سپوږمۍ ته تللی او په دې سپوږمۍ کې څه شی دی هغه نښې هم راوړي دي ځان سره د ځمکې. اوس که مونږ د خسادو خلقو ته وایي ما ته یو سړي ووایي مونږ خپل ملا ته وایي چې سپوږمۍ ته جاز ختلی دی آی ویلې قیامت اخره زمانه شوه سپوږمۍ ته څوک ختې شي؟ کدی ته اوس وایي چې دا باران چې دی د وریځې نه ورېږي بیړۍ یې غرقه شه. خدای وایي چې انزلنا من السماء ماء د اسمان نه اوبه وروم او دوی وایي چې د وریځې نه کی. اخر زمانې ملیان دي دین تباه او برباد. اوس هغه کې دومره عقل نشته چې کل ما فوقک فهو سما. کوم شی چې ستا د سر د پاسه اوچت دی هغې ته اسمان وایي نو د وریځې ته هم اسمان ته د چت هم ویلی شي چې ستا د سر د پاسه. نو انزلنا من السماء ماء چې دی په خپل ځای ټیک دی خیال هم راغی. نو دې انسان چې کوم ایجاد کړی دی چې سپوږمۍ ته بیا د دې انسان ایجاد دی مریخ ته دا څه د عقل خبرې. اوس مونږه یا زمونږ ما پشان خلق نه منلو والا دا معنا چې مونږه 200 کاله د پیرنګي غلامانو اوس 15 کاله وشو د امریکای غلامان یو مونږه 16-15 ته پریدي نه نو. تیر ورځو کې مې د یونیورسټۍ سره جوخت تقریر کولم ما وی چې دا تاسو سره انجینیرینګ یونیورسټي چې دا د انجینیرینګ یونیورسټۍ نه تاسو کوي چې تاسو په دې 45 کال کې د الکانو ته وخود څه دوی خو خدای راستي کې یو سړک قدرم زده کړی دی چې جوړی کې هلته نه چینیان راوستي دي او جوړوي. که ډیم جوړیږي ورته امریکن راځي. ورسک ډیم چړېدو انګریزانو جوړ کړی. توربیلې ډیم انګریزانو جوړ کړی دی. دا زمونږ امبرسرای میخي چې دي دا ساربه دا پراته یي په کورونو کې ونډي خوري. ورسک ډیم چې جوړېده تاسو به لیدل انګریزان ښځې به ورسره وي ښځو به دننه په ډیم کې کارونه کول ما لیدلي دي. نو عزیزانو عرض مې داو چې مونږ ځکه دا یو شی نه منو یا عقل کې نه راځي چې مونږه اړو د سړیتوب په لار نه یو تلي. کم ځای چې زمونږ مرکز دی چې هغې ته پارلیمنټ وایي هغې کې د ملک تقدیر جوړیږي. نو تاسو د ملک پارلیمنٹ وګورئ چې تقدیر پکې جوړیږي که په یو بل متیازي کوي. تاسو خیال راغی په امریکا کې وګوره د امریکای کانګرس ته هغې چې یو ګنټه سوچ وکړي نو اسمان سره خبرې کوي. په لندن کې وګوره د هغې دارالعوام دی
چې یو غنټه سیشن پکیو کی اسمان سره خبرې کوي نن ته څه شي تا نه خو په کروڑ جوړه تا سره جوخت هندو سیږي ته ورشه وګوره ورشه نن هغه هندو ملک دی چې خود کفیل د میخ نواله تراوی او بحری جازه پورې خپل جوړی کپڑا پکې د بار ملک نشتا دوی پکې د بار ملک نشتا موټر پکې د بار ملک نشتا لارای پکې نشتا ټانګه پکې نشتا سایکل پکې نشتا ایر کنډیشن پکې نشتا فریج پکې نشتا تمام چیزونه په خپل جوړي تمام ستا مستریان وګوره د جاپان نه به پرزه راشي او دوی به پی ډیبرې ټیټ کی وای به دا پاکستان سمبل دی پاکستان دا داسې چل دی لکه د غلو سوټه جاپان کړي او پاکستان په کینی ټیزونه پیاچی چې دا سوټه پاکستانیان ټول عمر په پردو غلو ټیزونه اچي دوی په خپل قبض دي نتیجه چولې شي او نه سوټه کولې عمر لا بدل نو عزیزانو خفه دی ما چې نه د دنیا شو نه د دین شو په دنیا کې نور ملکونه کا د دین پکې نشته نو اسمان ته ورسېده په دنیایي ترقۍ کې اسمان ته ورسېده تاسو کې دینم نشته هر څه چې دی برای نام او دنیا هم در کې نشته یو غنم در باندې امریکا باندې ته د خپل ټوپونه بیا وګوره پرون راته چاوي سره باټینګن 35 روپے کیلو دی مال خدي کنه وزه سو ویجی سو خوای 35 روپے کیلو نو چې ورته مې ورستو نو کته نو په سایکل باندې د پیپل پارټای بورډ جوړ په سایکل نو یو ظالم شرط یې وی چې یو لس منټه هم د لاس وزید مالدا دي سکړي وې جی معافي غواړم زه دې پارټای کې نو مال خود د حکومت ته سر باټینګن ته غواړه کنه نو ما ته سوي اوس ما څه کړلی دي زه به څه چې د چا سره دې رستو په ځان پسې ټومبه خواغي نه غواړه کنه مونږ خو زما په خدای قسم دی چې ما خو ټول عمر تیر شو ما چیرې د بندا سره چیرې نه زما خدای پوهیږي او زما ساتل پوهیږي زما خدای پوهیږي او زما نظام زندگی پوهیږي بنده بچي او دغه سره بچي فخر او یا بست عبد الله په معشوقو د جهان فخر کړه فخر په هغه چې په سبحان فخر کوي فخر خو په هغه شي کوا چې په چا خدای فخر کړي بنده بچي په هغه به فخر کوي ما چیرې نه د انسان سره دا سړی وزیر جوړ شو زما واقف ته ما به د سرو زرو کی دا سړی افسر راغی زما واقف ته مال به دا چلو کی نه کدا سره دی وکړه تا شرک وکړو د خدای اعتماد دی پرې خو د بنده اعتماد دی واغس همیشه به اعتماد په خدای کې پار چا به ورځي ډاډا زړه ته ګوره چې ستا کار کیږي کنه کیږي نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د خدای په دې کائنات کې عرش ته چې ګوري عقل ورته ہے عرش خو ذی هوش او باشعور قوم تا دا او دا سوچ ورا مونږ ته نه مونږ وختي طور کدي خیال کړی د یو خزیرونه یو چا ورته دا کار مکو ناجائز دی هغه ورته آخرت کی خبر ہے کس کو یا تو آرام سے گزر هغه جان نه سوک راغلی خبر د دې ځای کو